بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. دا سورة محمد لدينهم دي او سورة قتال هم دي دوائي کی دي. نبی علیہ السلام ذکر ہجرت مبارک وہ فرمایو مداغین پس زر در زر دا سورت بیا نازل شوی او مخی سورت کی د پیریانو هغه وعظ بیان شو. نو د دینه معلومیږي چې را مسلمانان فضیلت والا دي او کافران هغه چې کوم دی د مذمت لایق دي او د زورنې. نو په دې صورت کې دا خبره بیانېږي چې مؤمنان هغه د فضیلتونو مالکان دي او کافران چې کوم دی د مذمتونو او ان غلط خلق د کافران. او الله تعالی فرمایي چې توحید و بیانای او چې جهاد موقع راشي بیا وګوره جهاد هم سره کوي ښه په دې توحید لپاره. مدنی صورت ته د نبی اسلام د هجرت نه پس نازل شوی دی. اته دیش په دې کې آیتونه دي او څلور په دې کې رکوعګانې. الله تعالی فرمایي په دې اول کې چې کم کافران دي خلق د الله د دین نه منع کوي په خپل منع کیږي. نو که دوی که نیک اعمال کوي کنه په دنیا کې چا سره همدردي کوي کنه الله پاک فرمایي دا ضایع دي په آخرت کې دا ضایع دي. ټیک دا الله پاک غیرتی دی په دنیا کې بوله بدلی راغی ورکی لیکن آخرت کې د کافر نیک عمل نه قبلېږي. او دا رنګ د دین خلاف که دوی کوم کوششونه کوي الله پاک وایي دا ناکام دي. ښه کوششونه دي وکړي مال دې خرڅ کړي او الله به خپل دین سر ته رسوي. او چې چا ایمان راوړ دی نیک عملونه کوي په نبی علیہ السلام باندې ایمان راوړي په قرآن باندې او دا قرآن کریم او د نبی اسلام دا دین او دا کوم نظام چې د پیش کړی دی دا حق دی. نو الله تعالی فرمایي چې دغه مؤمنانو ګناهونه به الله معاف کړي او د دوی حالات به الله پاک ټیک د دوی حالات. او الله پاک دا دې وجه نه چې دا کوم کافران دي نو دوی خو د باطل پسې روان دي کنه د شیطان پسې روان دي په غلطه باندې روان دي. او چې کوم مؤمنان دي هغوی د حق تابعدار دي هغه د قرآن تابعدار دي. نو د دې وجه نه الله پاک به د مؤمنانو حالت ټیک کوي. چې کامل مسلمانی نو دومره به حالت ټیک کیږي. او دا رنګ الله پاک خلقو دا حالات بیانې دا مثالونه الله پاک پیش کوي. بسم الله الرحمن الرحیم الذين كفروا آکسان چې کفر کړي وصدوا عن سبیل الله او دوی مخکر زول د الله د لار نه د الله د دین نه او خلق منع کوي. اضل اعمالهم الله پاک ضایع کړي دي د دوی هغه عملونه که نیک نیک عمل کوي کنه آخرت کې ضایع دي. دا رنګ کې د دین خلاف مهنتونه کوي د نبی علیہ السلام او د قرآن خلاف مهنتونه کوي الله دا ټول ضایع دي. الله بخپل حق دین سره ترسي. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وکسان چې ایمان راوړي نیک عملونه یې کړي وآمنوا بما نزل على محمد او ایمان راوړي په هغه باندې چې کوم نازل کړی شوی دی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې کوم وحی نازل شوی دا کوم قرآن نازل شوی دی په دې باندې ایمان راوړي وهو الحق. الله پاک وی دغه دین د محمد صلی الله علیه وسلم او دغه قرآن حق ته د جانب د رب دوینا وهو الحق من ربهم او دغه حق ته جانب د رب دوینا. نو الله فرمایي چې کوم مؤمنان دي کفر عنهم سیئاتهم میټاو بکی الله پاک دا غوینه دا غویغه ګناهونه الله به دغه ګناهونه معاف کړي. نو دا د خپل تفصیلات دي ها غټه ګناه هغه په توبه باندې معاف کیږي او که پر دې حق یې غور کی او واړه ګناهونه په دې او د سونو باندې او په دې نفلونو باندې او په استغفار باندې الله پاک دا معاف کوي. کفر عنهم سیئاتهم نو لري بکی الله پاک د دنیا دوی ګناهونه واصلح بالهم او ټیک پکې الله پاک بالهم حالات دوی الله بوله توفیق ورکړي د نیکو اعمالو. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل الله اذا دې وجنا خبرهم دا رنگ ده ذلك خبر دا رنگ ده الله پاک دا خبرهم دا رنگ ده ولي بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وسبب دې چې بشکا خلک چاوي کفر کړي دي نو تابعداري د باطل کوي د باطل مرګري دي د شیطان. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم او بشکا هغه کسان چې هغوی ایمان راوړي هغوی تابعداري کوي د حق چې د جانبه د رب د دوی نه راغلی دی د قرآن کریم تابعداري کوي د پیغمبر ملګرتیا کوي د نیکانو خلکو. نو د دې وجه نه الله پاک د نیکانو خلکو حالت ټیک کوي
دا دوی د حق مرګري کذالک هم دا رنګ یضرب الله للناس امثالهم بیانوي الله پاک د خلقو لپاره امثالهم دا حالاتو د دې خلقو دا حالاتو چې دوی بداسي وي او دوی بداسي وي او الله پاک خلقو ته دا مثالونه خلقو ته پیش کړي فاذا لقيتم الذين كفروا دا د الله پاک د جهاد مبارک چې کله جهاد پیښ شي او نیکان خلق مفتیان حضرات او نیکان خلق هغه د جهاد حکم وکړي چې اوس جهاد پکار دی نو الله پاک فرمایي چې بیا د کافر سره مخامخ شي کنه او جنگ شي نو بیا د سټونه وهي الله پاک وي بیا پرې نه دی خو مضبوط کلک ته ودرېږي تر دې چې خې قتل کوي کنه دا وینې پکې وبیا وي او د کفر هغه ملامت شي الله پاک فرمایي چې بیا راونی سي بیا پکې قیدیان چې کوم دی راونی سي قیدیان کوي او چې کله قیدیان کوي نو الله تعالی فرمایي بیا تاسو خوخه د اسلامي حکومت کې بیا سره احسان کوي دا غینه پس احسان کول داري چې بس خپل وطن ته چې کوم دی ولېږي چې بس دا اسی پریدي او یا د کوم څه پیسې مایسي واخلي او کنه اسلامي حکومت دا کوي چې راځو پیډیټ اخلي چې لکه مسلمانان مثال په تور قیدیان دي ورته و چې هغه مسلمانان را پرېږدي نو موږ به تاسو پرېږدو دا ټول صورتونه بیا علما فرمایي جایز دي ها په دې کې ډېر تفصیلات دي د فقه د موږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې را اسی پرېښودل او یا د هغوی نه پیسې اخیستل دا جایز دي که جایز نه دي خو په دې کې بس راجحه خبره دا ده تفسیر مظهری لیکلي دي قاضي ثناء الله پانی پتی رحمت الله علیه چې ټول علما دا فرمایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د احناف په کتابونو کې دا خبره لیکلې ده چې کله کافران قیدیان راولي مسلمانان اولګي کافران قیدیان کی نو بس حالات ته دی وګوري که اته چې کم دی پرېږدي او کنا غلامان کوي او کنا قیدیان چې کم دی قتل کوي او کنا پیسې ته اخلي یا د قیدیانو په مقابله کې هغوی ازادي نو دا ټول صورتونه خو د اسلام لپاره د مسلمانانو لپاره یعنی کم خبره بهتره وي نو په مشوره باندې به هغه فیصله بیا وکړي نو الله فرمایي فاذا لقيتم الذين كفروا فصاغ وخذت ملاقات وکي یعنی جنگ شروع شي د هغه کسانو سره چې کفر کړي دا غو سره جنگ شروع کوي او جهاد شروع کوي نو الله فرمایي فضرب الرقاب پس اوه دا وهل د سټونو دا سټونه ورته کوم دی اوه الله پاک یې قتل کوي پرې دی بیا نه دا الله دین دشمنان دي حتی اذا اسخنتموم تر دې چې په هغه وخت کې تاسو په وینو کا کړ کوي هغه ویلرا یعنی ډېر قتل عام پکې وکړي اخی چې کوم دی قتل کوي دا لیډران له قتل کوي د کفر نو الله فرمایي چې کمزوري کوي کنه او بیا چې جنگ بشي دا قیدیان لراونی سي فشد الوثاق پس اتړی الله پاک فرمایي الوثاق دارسي د قیدیان باندې اتړی یعنی قیدیان کوي او چې قیدیان لیکلو پس هغه بیا مشوره کوي چې ودو سره بسکو فاما من بعد نو پس یا بتا سو احسان کوي په احسان کولو بعد د دین پس و اما فدان یا به بدلا اخلي په بدلا غستو یا ته پیسې واخلي یا د قیدیانو په مقابله کې چې کوم دی پرې دی هغوی مسلمانان قیدیان را پرېږدي او که غلامان کوي غلامان کویم شي ښه که قتل کوي نو قتل کویم شي او که نه وي چې ذمیان به اوسېږئ زموږ په اسلامي وطن کې به ذمیان یې او موږ به تاسو حفاظت کوو او تاسو به ټیکس ورکوئ اسلامي وطن ته نو دا بیا پوره تفصیلات دي د فقې نو الله تعالی فرمایي حتی تضع الحرب اوزارها تر دې چې کېږي دا جنګ او دا جنگیان خلک ټول کیږي او زارها هغه خپل سامانونه کیږي یعنی مطلب دا دی چې دا کافران یا خو اسلام راوړي یا خو مسلمانان شي او که مسلمانان نشي او چې تابعداران شي کمزوري شي او تاسو تابعدار شي جنگ پریږدي نو دا هغه پورې سره الله پاک وجنګيږي ذالک الله پاک فرمایي خبر هم دغه رنګ ده ولو یشاء الله لانتصر منهم اوس الله تعالی فرمایي که الله پاک دا
یعنی غوښتلې وي الله پاک اراده کړې وي کنه نو الله به دوی نه بدلی اغستې وي پچا به سیدې را لګلې وي په دې کافرو باندې څوک په غر کړی وو پچا به زلزلې راوستې وي خو الله پاک به د جهاد حکم راولېږو نو په دې جهاد کې ډېرې پیدې دي ښه یو خدا چې مسلمانان هم په دې کې پیدې حاصلې کړي بعد مسلمانان به شهیدان شي دا ډېر لویه پیدا ده او تکلیفونه ته میلاو شي د آخرت مرتبه به وګټي او کافرو هم په دې کې پیدا ده ځکه که زلزله کرار خو بس لاړ کنه او کنه د جهاد دغه کې دي چې دې چې کوم دې گرفتار شي او خدای پاک له توفیق ورکړي مسلمانانو قیدیانو کې دې راغې د مسلمانانو سره دې قیدی شو کې دې چې دې سوچو کې چې لکه ایمان ولې نه راوړم نو دا لپاره بهتره شولا نو مسلمانانو پکې پیدا دي په جهاد کې او د کافرو لپاره هم پکې یو قسم پیدا دي ګوره نو کني الله تعالی وایي کوواړي نو الله پاک په فلې راوستي وي زلزلې به راوستي وي جهاد ته بیا ضرورت نه وو ولو یشاء الله لانتصر منهم کله اراده کړی وي الله غوښته وي نو خامخا الله به بدلی اغستې وي د دوی نه به الله بدلی اغستې وي سیلې میلې او بیا راوستي وي زلزلې طوفانونه او د جهاد حکم بنو راغلی ولکن ليبلو بعضکم ببعض لیکن الله پاک دا د جهاد حکم راولېګو د بار دې امتحانو کې الله پاک بعضکم د بعض استاسو ببعض په نورو بعضو الله پاک امتحان کوي د کافرو امتحان په مسلمانانو سره دی د مسلمانانو امتحان په کافرو سره دی دا یو بل مقابله ده کنه والذین قتلوا فی سبیل الله هغه کسان چې هغوی شهیدان کړي شي په لار د الله کې فلن یضل اعمالهم پس هرگز به ضایع نه کړي الله پاک د دوی دا عملونه د دوی دا جهاد او د دوی دا شهادت الله به دا ضایع نه کړي سيهديهم ويصلح بالهم زرد الله پاک د دوی ته لار اوخی د جنتونو ويصلح بالهم او ټیک پکې الله پاک بالهم د دوی حالات الله به دوی حالات ټیک کی لوی مرتبه به ورکی ويدخلهم الجنه عرفها لهم او داخل بکې الله پاک دوی په جنتونو کې عرفها لهم چې خوشبویا کړي وي الله پاک دغه جنت د دوی لپاره دغه شهیدانو لپاره دغه جنتیانو لپاره به دا جنتونه خوشبویا کړي شي وي عرفها یو دغه ترجمه ده او بل معنی دا ده عرفها لهم چې الله پاک خو ولې دغه د دوی دغه بنگلې د دوی د محلات لهم دوی ته اند مخکې نه به پیژني ښه لکه څنګه چې په دنیا کې انسان خپل کور ته راځي کنه خپل کور ته خطا کیږي نه کنه نو دا رنګ د جنتیان نه خپل ځای نه خطا کیږي ښه چې اول ځل دي کنه په اول ځل باندې تب وجه دا د دوی چې کوم دی هغه زور ځای دی نو دوی ته معلوم دي یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ای ایمان والا کجه تاسو د امداد کوئ د الله د دین امداد کوئ د الله د پیغمبر امداد کوئ د دینی مدرسو امداد کوئ او د الله د دین لپاره څوره کوشش کوي شي نو که تاسو د الله د دین امداد کوئ یا نصرکم نه الله به تاسو امداد وکړي ويثبت اقدامکم او الله پاک مضبوط کی تاسو قدمونه به الله مضبوط کی په جهاد کې به الله مضبوط کی د کافرو په مقابله کې په دین باندې به الله تاسو مضبوط کی په پولیس رات په الله تاسو مضبوط کی د قبر په سوال جواب کې به الله تاسو مضبوط کی والذین کفروا فتعصل لهم وضل اعمالهم او کسان چې چا کفر کړي د کم کافران دي نو الله پاک فرمایي فتعصل لهم چې په هلاکت او ناکامی ده د دوی لپاره الله به چې دوی لپاره هلاکت ده او الله پاک دا فیصله کړی ده چې داسې خلکو لپاره هلاکت ده وضل اعمالهم او الله پاک ضایع کړی دي د دوی هغه عملونه که نیک عمل چا کافرو کړی دی لکه مخکې تیر شو هغه آخرت کې ګوره ضایع دی یا که د دین خلاف څه محنتونه کوي دا ټول ضایع دي په حقیقت کې الله به خپل دین هغه اوچتوي الله فیصلې هغه پوره کیږي الله فرمایي ذالک دا ناکامي د دوی دا هلاکت د دوی دا ولې دی بیانهم په سبب د دې چې بشک دې کافرانو کړي هو مان زر الله دوی بد ګڼل او هغه چې الله کوم حکم نازل کړي الله چې کوم نظام را لګلې الله چې کوم قانون را لګلې دې کافر هغه خوښ نه وو اسلامي قانون ته تیار نه وو
د دې وجه نه فاحبط اعمالهم بس الله پاک ضایع کړي دي دوی هغه عملونه افلم يسيروا في الارض الله پاک فرمای آیا پس ندی ګرځېدلي دا خلق دا نه فرمانه خلق په دې ځمکه کې په کار چې وګرځي کنه عبرت لپاره دې وګرځي فینظروا چې پس دوی کتلې وي او سوچ کړي وي کیف کان عاقبه الذين من قبلهم چې څنګه یو انجام د هغه خلقو چې دوی مخکې کم تیر شوي دي دا غوي څه انجام شو دا پخوانو دمر الله عليهم الله پاک هلاک کړي دي هغه پخوانی قومونه الله تباه کړو بنیاد ولا وخت وللکافرین امثالها او د دې کافرانو چې کوم موجوده کافران دي د مکه قریش او د قیامت پورې چې کوم کافران را روان دي الله د دې کافرانو لپاره امثالها په شان د هغه عذابونو او د هغه هلاکتونو باندې دي چې څنګه په خواني می هلاک کړو نو د دوی لپاره هغه عذابونه ګورشتا الله قادر ما ذالک الله دا امداد کوم د مسلمانانو او دا تبا کوم د کافرانو لرا متاولی بان الله مولى الذين امنوا دا په سبب د دې چې بشک الله تعالی مولى الذين امنوا هغه مولا دی هغه دوست دی امداد کوونکی دی د مؤمنانو الله دې خو د مؤمنانو کار ساتم کنه کارونه جوړونکی ولای او دا وی مددگار ما وان الكافرين لا مولى لهم او بشک کافران چې دي لا مولى لهم نشتره په مددگار بیا د دوی لپاره الله وی زر مسلمانانو مددگار ما او بیا د کافرانو په مددگار شته چې به بچ کی دانا د دې وجه نه په غزوه احد کې چې کله کافرانو دا आवाज وکړ وی لنا العزى ولا عزى لكم وی زمونږ عزى بوت او تاسو چې کوم عزى بوت وی نشته کافرانو مسلمانانو ته دا आवाज ورکړ نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل مسلمانانو ته چې جواب ورکړي چې الله مولانا ولا مولا لكم چې الله زموږ مددگار دی او ناصر دی او تاسو څوک مددگار وی نشته صدق الله العظیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الله تعالی شانه دې آیاتونو مبارکاو کې فرمایي چې مؤمنان چې نیک عملونه کړی وي جنتونو ته به داخلوم او الله تعالی فرمایي چې کوم خلک کافران دي په دنیا کې هغه بس پیدا حاصلې او بس خوراکونه کوي لکه څنګه چې زناور خوراکونه کوي او زناور سره د انجام فکر نه چې بیا بس کیږي ما به ذبح کوي او که صبر سره کوي نو دا رنګ دا کافران د انجام نه غافل دي او بس مزه حاصلې الله پاک فرمایي چې په دوزخ کې دوی لپاره ځای د اوسېدو دی او الله تعالی فرمایي چې د مکه مکرمه داخله کو د دین مخکې الله پاک فرمایي چې نور قومونه تیر شي چې هغه په طاقتونو کې د دې کړي د اوسېدونه د اوسېدونکو نه او د مکه مکرمه د خلکو نه مضبوطو په بدنونو کې په طاقتونو کې الله پاک وی هغه کله چې د هغه خلکو ترا وخت کله او ته مجبور کړي هجرت ته نو الله تعالی فرمایي چې دا غینه مخکې ما ډېر خلک هلاک کړي دي دنیا کې مې په هلاکتونه مصیبتونه راوستي دي بیا چې امداد نه وکړي شوی نو په دې آیت مبارکه کې دا راځي چې هغه کله چې تیرا وخت کله ان مکه مکرمه خلکو نبی علیہ السلام هجرت ته مجبور کو مقابله کولې تکلیفونه به مسلمانانو ته رسول نبی علیہ السلام ته به رسول او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الله پاک په حکم سره دا غین هجرت او خپل وطن مبارک پرې خو
او روایاتو کې راځي چې نبی علیہ السلام چې کله هجرت مبارک وکاو نو مکه مکرمه طرف ته مخ فرمایو او یې مکه مکرمه وتا الله پاک ډېر محبوب کړي او دې ما تم ډېر خوخي استاد اوسیدونکي وې ما نه پریدي او که زما خپل اختیار وې خپل خوخه مې وې نو ما به چرتم ته پرې خېنه وې نو الله تعالی فرمایي چې مخکینی خلک مې تبا کړی دي په دوی باندې عذاب راوستې شمه او بیا فرمایي چې کم کسو چې هغه د الله پاک طرف نه په یو نور باندې الله پاک ول د ایمان رڼا ورکړي دا او نیک اعمال کوي نو داغه په شانتي دا کافران داغه په شانتي کې دي نشي دوی ته خو بد عملونه خپل کړی شي وي دي نو د مکه دا کافران چرته د نبی علیہ السلام سره برابر دي شي او چرته د صحابه کرامو سره برابر دي شي او دا رنګ اوسم همیشه د پاره بدام خلق د نیکانو برابر نه دي لکه دوی د خپل خواهشاتو په روان دي او دا غینه په بیا الله تعالی د جنتونو صفاتونه کوي چې د وعده د مسلمانانو سره کیږي الله پاک وي هغه جنتونه پاکه باندې نهرونه وي د اوبو نو دا دنیوي اوبو کله چې کوم دی رنگ کې خرابي راشي کله په بوی کې کله په خوان کې د جنت هغه اوبو په دغه شانتي نه او دا رنګ په دوی د بار بال د پيو نهرونه وي د دنیا پي چې کوم دی خرابيږي بوی وکي دا رنګ خراب شي رنگ بدل شي لیکن د جنت هغه پي دغه رنگ نه دي او دا رنګ مزیدار شراب وي د سکون کو لپاره پاره کې بیا نشي ماشي نشتا چې بیا عقل دا غینه خرابيږي یا خېټه دا غینه خرابيږي یا دماغ دا غینه او دا رنګ خولي غبینان دی ارته کې د دنیا غبینانو په شان دي نه چې جالي پکې وي او نور څه بلکې بالکل صفا غبینان او علما فرمایي چې دا اثر د نوم هغه شرکت دی د دنیا څنګه بین وي او د آخرت هغه څنګه بین وي دا رنګ د دنیا هغه ته پي د آخرت هغه ته پي لیکن ډېر فرق دی پکې او د دې جنتیان لپاره به هر قسم میوه خوراکونو کې میلاويږي او د الله پاک ترنه په دې لپاره بخنه وي چې جنتیان جنت ته داخليږي نو دوی ته باغ خپل یعنی ګناهونه بس معاف کړی شي وي او دوی د بیا را د ولیکيږي نه چې تا دا ګناه کړی و تا دا کړی و لکه په دې سره یعنی انسان بیا خپکیږي نو بیا په جنت کې خفګانونه نشته نو الله تعالی فرمایي چې دا خلکو ان دوی خدای بدلی دي د جنتیانو نو هغه کسان چې دغه بدلی دي نو هغه په شان دي د هغه خلکو دي چې همیشه د بار په دوزخ کې بوي او ګرمي وبو ورته کوم دي ورکړې کیږي اول خو د ګرمي وګم نه میلاويږي بیا ول ورکی نو کولمه به تخته چې کوم دي ارتاوي کی او کولمه به چې کوم دي ولا کټ کی نو الله پاک دا برابر دي نه دي برابر په دې کې ډېر فرق دی نو الله تعالی فرمایي ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار بشک الله پاک به داخله وي هغه کسان چې ایمان راوړي وي او نیک عملونه کړي الله به دوی داخلي جنات په جنتونو کې په باغونو کې تجري من تحتها الانهار چې بهيږي بلاند داغه د بنگلو نه داغه د ونو لاندې باندې هرونه بهيږي او دا لختی والذین کفروا یتمتعون او هغه کسان چې هغه کفر کړي دي الله فرمایي چې کوم کافران دي یتمتعون هغه پیدا حاصلې په دنیا کې وياكلون كما تاكل الانعام او خوراکونه کوي لکه څنګه چې خوراکونه کوي زناور دا چارپایان او دا کورنی زناور چې څنګه دوی خوراکونه کوي د انجام نه خبره چې ما سره به وست کیږي بیا نو دا رنګ دا کافران د انجام نه غافل دي والنار مثوى لهم او اور د دوزخ چې دی زید اوسې دې کافرانو د پاره
وكأي من قرية هي اشد قوة من قريتك الله فرمای ډیر کړي و چې هي اشد قوة چې هغه مضبوط په قوت او په طاقتونو کې انده هغه وفیدون کې په بدني طاقتونو کې په مالی طاقتونو کې مضبوطو من قريتك استاد دې کلینا ان استاد دې کلی د خلقونه په قوتونو کې مضبوطو التي هاغه کله اخرجتك چې دا غي وفیدون کو ترا وخت کله او ته په هجرت باندې مجبور کړی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو الله تعالی فرمایي چې استاد دې کلی دې خلقو د دوی نه مضبوط خلق تیر شو اهلکناهم فلا ناصر لهم ما هلاک کړي و هغوی په دنیا کې به عذابونه راوستل فلا ناصر لهم پس هیڅوک مددگار بیا د هغوی دپاره نو افمن کان علی بینة من ربه الله فرمای آیا پس هغه کسو چې هغه وي په دلیل باندې د خپل پروردگار د طرف نه د خپل پروردگار طرف نه په دلایل باندې وي په حق دین باندې وي الله هغه ته رڼا نصیب کړی وي د ایمان نو الله فرمایي کمن زین له سوء عمله پشانت د هغه چا دی چې خپل کړي شی وي هغه ته هغه خپل خراب عملونه واتبعوا اهواءهم او تابعداري کړی وي دغه خلقو د خپل خواهشاتو الله پاک فرمایي چې هغه کس چې هغه د الله د طرف نه په یو رڼا باندې وي او په دین باندې پوره چلیږي او بل طرف ته هغه کس چې خراب عملونه دغه وختي او د خپل خواهشاتو پسې روان دي د ناجایز خواهشاتو پسې نو الله پاک فرمایي دا برابر دي نه دي برابر نو دا برابر دی نشي که نیکان خلق او بدان خلق برابر شي نو بیا غوړه دې مطلب دا شو چې شپه او ورځ بیا برابر دي او دارنګه ظلم او انصاف بیا برابر دي نو دا خو برابر دي نشي کنه نو دارنګه نیکان خلق او بدان یو شان نه دي نو دې وجنه الله پاک یو نتیجه مقرر کړې ده چې هغه ته آخرت وي په آخرت کې بیا به د خلکو پته لګي د نیکانو خلکو او د بدانو فرق و بیا راشي مثل الجنة التي وعد المتقون الله فرمایي چې صفت او حالت هغه جنت چې وعده کړي کېږي د متقینانو سره د پرهیزګارانو خلکو سره د کوم جنتونو چې وعده کېږي نو الله پاک فرمایي فيها انهار من ماء غیر آسن نو دا هغه جنت بیان دا دی ها فيها انهار من ماء غیر آسن په دغه جنتونو کې به نهرونه وي د اوبو غیر آسن چې د هغې په رنګ کې به او د هغې په خوند کې به فرق نه راځي د دنیا هغه خو کله کله خرابې شي که نه وانهار من لبن لم يتغير طعمه او نهرونه به پکې وي د پویو لم يتغير طعمه چې نه به وي بدل شوی د هغې خوند به بدن نه وي بوی به بدن نه وي رنگ به نه بدلیږي وانهار من خمر لذة للشاربين او باغی کې نهرونه به د شرابو دا د شراب لذت چې هغه به لذیذ وي خوندور به وي للشاربین د څښونکو دپاره چې څوک یې څکي هغه له به خوند ورکوي ځکه چې هغه د الله نعمتونه دي او د دنیا دا شراب چې دي دا خو الله پاک حرام کړي دي ځکه دې کې د انسان نقصانات دي د بدن نقصانات دي د عقل د اخلاق د مال نو الله فرمایي چې د جنت ډېر مزیدار شراب دي وانهار من عسل مصفا پاغې کې نهرونه دي د ګبین صفا کړي شوي چې بالکل صفا ګبین به وي اجاولې ماولې او پکې نه ولهم فيها من كل الثمرات او دغه جنتیان لپاره به دغه جنتونو کې هر قسم میوه جات وي خوراکونه به وي میوې به وي ومغفرة من ربهم او بخنه به وي د خپل پروردګار د طرف نه ټول به معاف کړي شي وي الله به ترې راضي وي نو الله پاک فرمایي چې آیا دغه بدلې چې چاته ورکړی کېږي جنتونه
کمن هو خالد فی النار پشانت د بدلو د هغه چا دی چې هغه همیشه د پاره په دوزخ کې الله پاک دغه بدلی چې مخکې تیر شوی د جنتیانو او بل طرف ته د دوزخي چې کومې بدلی دي نو دوی بدلیم ګوره برابر نه دي او دوی برابر نه دي کمن هو خالد فی النار پشانت د بدلو د هغه چا چې هغه همیشه د پاره په اور کې وسقوا ماء حمیما او سکولې کېږي په بلغه دوزخیانو باندې اوبه ګرمې فقطع امعاءهم پس کټ پکې هغه اوبه ګرمې اوبه د دوی کولمې ومنهم من يستمع الیک دا د منافقانو الله پاک بیان کوي منافق هغه ته وي چې په خله باندې د ایمان دعوی کوي منځونه کوي روزې باندې سي حجونه به کوي خو پړه کې کفر لري نو نبی رسول الله په زمانہ کې مدافع وو چې تا ته به وږي خي قران ته په وګ دی خو لیکن متوجه وته نه د خلکو د شرم د وجنه حاضری به کوله لیکن چې کله به د نبی رسول الله مجلس نه ووتل د خندا په تور به صحابه کرام متبعوي وی د نبی عليه السلام مست خبرې کولې یعنی مطلب دا و چې مونږ ته د وګ نه ګدو او د دغه به خبرې نو صحابه کرام متبعوي دا وی چې دا اوس د کومه خبره وکړه وی نو الله پاک فرمایي دا هغه خلک چې الله پاک دوی په ډونو باندې مهر لګولې دي او دوی د خپل خواهشاتو په روان دي ځکه چې یو انسان نافرمانی کوي واپس کیږي نه نو الله پاک بیا هغه په باندې مهر ولګي بیا حق خبره هغه خو نه ورګي بیا حق ته چې کوم دی ښکاری نه بیا ول ګناهونه مزي ورګي نو په باندې بیا هغه زنګ لګیدلې وي او الله تعالی فرمایي چې کوم مؤمنان خلک ته هدایت مونتلې دي نو الله پاک وخت او هغه ته هدایت سی واقعي وخت مؤمنانو د ایمان غرنا سی واقعي او الله پاک دوی ته د تقوا نورم توفیق ورکړي د پرهیزګارۍ او دوی په تقوا کې چې کوم دی ان ترقی کوي نو الله تعالی فرمایي چې دا خلک ایمان نه راوړي دا منافقان او دا کافران نو دوی د کوم ټیم انتظار کوي د دوی د حالت نه معلومیږي چې دوی ګینه د قیامت بس انتظار کوي چې قیامت بس ناصابه راورسیږي نو بیا به ایمان راوړي حالانکه الله پاک فرمایي چې کله قیامت راشي نو بس بیا ایمان او بیا د چا ایمان او توبه ور بیا قبول نه دي او الله تعالی فرمایي چې د قیامت هغه نخې راغلي دي چې دوی د قیامت انتظار کوي نو د قیامت نخې راغلي دي کنه لکه علما فرمایي چې د قیامت غټه نخه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتلم دي چې دا اخیری پیغمبر دی د دې وجه نه صحابه فرمایي چې نبی علیہ السلام یو پیر تشریف راوړو او وی فرمایل دا دوه ګوتې مبارکي اوچتې کړې وي یو دا بونډه ګوته ایو دا منځنۍ او نبی علیہ السلام فرمایل چې زه او قیامت ویل کدا فیو لکه څنګه چې د منځ دا ګوته دا د بونډه ګوتې نه لګ مخ کې شانتي ده نو نبی علیہ السلام فرمایل چې دا رنګ زه لګ مخ کې شانتي بس د قیامت نه راغلی ما بس قیامت را روان دی او دا رنګ نور نه خیر قیامت ښکارا شوی دی لکه د سپومې سیری کېدل نبی علیہ السلام په زمانه کې سپومې دو ځای شوا او بیا یو ځای شوا دا نور نخم د قیامت بیان شوی دي لکه یو نخه پکې دام نه چې رسونی خلک د مخکینو خلکو پسې د علماو پسې او د اولیاء پسې خبرې کوي د پخوانو نیکانو خلکو پسې نو دا د قیامت یو نخه ده لکه بعض خلک اوس بل کار نه بس د علماو سپکاوي او د اولیاء پسې خبرې د بزرګانو پسې خبرې نو ټیک د بزرګان هغه خدایان نه دي خو لیکن عوام په صحیح طریقه باندې پوهه کول پکاري د اولیاء پسې خبرې دا چې کوم دې پکار نه نو بعض خلک سختی کوي ترجمه کوي یا نور خلکو د دین بیانې بعض ټیم کې دغه سختی وشي نو د مشرانو په خبرې پکار هغه نه او د نیکانو خلکو پسې نو د قیامت هغه غټه نخي چې دا سندري به کوم دې ډیری شي او دا رنګ د مور خپل نافرمانی بکیږي او نور داسې نخي نبی عليه السلام بیان کړی دي
نو هغه نخې چې کوم دې سخت کاره شوي دي سبق کاره کېږي نو الله تعالی فرمایي چې کله قیامت بیا راشي که نه او عذاب راشي عذاب شروع شي نو بیا ګوره توبه ګورې قبلېږي نه او بیا نبی علیه السلام ته الله پاک فرمایي او هر امتی ته چې دا یقین وکړي چې دا الله پاک نه علاوه بل معبود نشته او په دې یقین باندې یعنی پابند پاتې شي او نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي واستغفر لذنبک بخنه غواړه لذنبک نو ذنب دا ګناه ته ویل کېږي دا خبره بار بار تېره شوه چې د انبیا علیهم السلام نه خو ګناه نه کېږي نه واړه نه لوی پیغمبرۍ نه مخکې هم د پیغمبرۍ نه وروسته نو د دې بیا د دې څه مطلب دی چې د خپل ګناهونو بخنه غواړه نو علما فرمایي چې لذنبک معنا لذنب امتک بعض علما دا وایي د خپل امت د ګناهونو یعنی بخنه غواړه د دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما باندې درود شریف ډیر لولئ لکه چې تاسو درود شریف وی مالا را رسول کېږي فرشتې وي ما ته را رسي او د تاسو لپاره بیا دعاګانې کوم بخنه دلته چې کوم دی غواړم نو یا خو دغه مطلب دی چې د امت د ګناهونو بخنه غواړه او یا دا مطلب چې کله کله د پیغمبر نن داسې یو کار وشي چې هغه جایز وي لکه دا خبره مخکې بار بار تېره شوې ده چې هغه نور جایز وي خو د هغې نه هغه بل طرف هغه غوره وي نو کله کله هغه پیغمبر نه هغه غوره طرف پاتې شي هغه بل طرف اختیار وي هغه هم جایز وي نو د هغې بخنه وغواړه دا وړې وړې خبرې چې هغه جایز وي او دا رنګه د مؤمنانو لپاره بخنه غواړه مسلمانانو سړو لپاره زنانو لپاره او الله پاک فرمایي چې الله پاک تاسو هغه عارضي حالات هم پیژني چې تاسو کوم عارضي حالاتو کې یې او مستقله ټکانه الله ته تاسو معلومه ده چې په کوم حالاتو کې هغه عارضي حالات دي کوم مستقل حالات دي دا ارث چې کوم دی الله پاک ته معلوم دي نو الله تعالی فرمایي ومنهم من يستمع اليك او بعض الذي خلقنا الله فرمایي بعض لکه په دې کې منافقان هم دي ومنهم او بعض الذي منافقان من هاغ يستمع اليك چاوي غوږ دي تا ته اته خو تا ته غوږ دي په ظاهر کې او سم مجلس ته به حاضرېږي او د قرآن مجلس ته به حاضرېږي لیکن زړه یې بل ځای کې وي هغې ته تیار نه وي حتی اذا خرجوا من عندك تر دې چې په هغه وخت کې دوی اوځي ستا د خوا نه او د مجلس نه بار اوځي قالوا للذین اوتوا العلم نو وایي دوی هغه خلکو ته چې چاله علم ورکړی شوی دی صحابه کرامو ته بیا ویلو د خندا په تور باندې او د ټوکو سپکاوي په تور د منافقانو ماذا قال آنفا ماذا قال چې کومه خبره وکړه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ته کومه خبره وکړه آنفا وسو دا اوس د کومې خبرې وی کولې نو مطلب به دا وخه چې مونږ د خبرو ته لکه غوږ نه دی مونږ ته توجه نه ورکو مونږ ځان نه پوره اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم الله فرمایي دا هغه خلک دي چې مهر لګولې الله پاک دوی پړونو باندې واتبعوا اهواءهم او تابعداري کړې دوی د خپل خواهشاتو والذین اهتدوا زادهم هدى او هغه کسان چې هغه هدایت مونته دي الله ویلا مؤمنان چې دي زادهم الله پاک سی واقعي دوی لپاره هدن هدایت وخت وخت الله پاک ول ترقی ورکي مسلمان لپاره دي چې په خپل ایمان کې ترقی کوي وخت وخت کمزوري نه کوي چې په دې ایمان کې نورم اغان وارث سی واش وآتاهم تقواهم او الله پاک بیان کړی دی دوی ته تقواهم د دوی هغه پرهیزګاری الله پاک ته پرهیزګاری بیان کړی دی چې دا پرهیزګاری ده دا پرهیزګاری ده او دا نه الله پاک ته په پرهیزګاری کې امداد کوي ولا وخت خو د ترقی ورکي فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته الله فرمای دوی انتظار نه کوي دا کافرانه دا نه فرمانا مگر د قیامت دا چې راشدا قیامت دوی ته بغته ناصافا ان دوی د حالت نه معلومیږي دا چې دوی ایمان نه راوړي بس د قیامت په انتظار دي چې قیامت ناصافا راشي نو دوی مطلب بګی دی نو چې بیا به ایمان راوړو
فقد جاء اشراطها پس په تحقیق سره راغلي دي اشراطها هغه نخې د قیامت. الله پاک بعضې نخې ښکاره شوي دي او غټې نخې به ښکاره کېږي را روانې دي. فأنا لهم اذا جاءتهم ذکراهم پس چرته دی د دوی لپاره په هغه وخت چې قیامت راشي دوی ته نو چرته چې دی بیا ذکراهم هغه نصیحت حاصلول د دوی هغه توبه وکړل ایمان راوړل بیا چرته هغه قبلیږي. فعلم پوه شئ نبی علیه السلام او هر مؤمن ته دا حکم دی دا یقینو کا انه لا اله الا الله چې بشک شان دا خبردار نشته معبود حقيقي سوا د الله نه دا الله نه علاوه بل حکمران نشته دا یقینو کا او په دې یقین پابند پاتې شئ. واستغفر لذنبک او بخنه غواړه د خپل هغه کارونو چې هغه ناغوره کارونو جایز وو خو لیکن غوره نه وو غوره هغه بل طرف وو. یا لذنب امتک د خپل امت ګناهونو بخنه غواړه او نبی علیہ السلام فرمایي چې زه بخنه وی غواړم د ورځې سل پیره وی استغفار او دا غینم سیوا نو چې نبی علیہ السلام بخنه غواړي کنه حالانکه پیغمبر نه غوړي ګناه نه کیږي نو موږ او تاسو ډېر مهنت وکړ دي. وللمؤمنین والمؤمنات او بخنه غواړه د مسلمانانو سره مسلمانانو زنانو د پاره. والله يعلم متقلبكم ومثواكم او الله ته معلوم دی الله پیجنی متقلبکم هغه اوریدل تاسو چې کوم عارضی تاسو باندې کوم حالات راځي ومثواکم او ټکانه هغه مستقل ځای تاسو الله دغه معلوم دی. یعلم متقلبکم اوریدل چې انسان په کوم عمل کې اوړي نیک عمل کې که بد کې او دا دې په ژوندۍ کې چې دې کوم وخت یې الله تاسو هغه زید اوریدو معلوم دی هغه زمانہ معلومه ده هغه ځایونه معلوم دي او هغه مستقل و مسواکم مستقل ځایونه په قبر کې د پاتې کېدو جنت او دوزخ نه ټول الله ته معلوم دي. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره دا مؤمنان مکه مکرمه کې هغه تنشیو د کافرانو نه نو مسلمانانو به دا مطالبه کوله چې موږ اجازه راکړي چې دوی سره موږ وجنګېږو جهاد سره وکړو خو په مکه مکرمه کې خو لا حکم نه راغلی د جهاد نو دوی به دا وي چې ارمان دې داسې یو صورت نازل شي چې د جهاد حکم پکې راغلی وي او موږ وجنګېږو نو الله تعالی فرمایي چې کله بیا یو صورت نازل شي چې مضبوط صورت یعنی واضح او حکمونه پکې راغلي د جهادي نو بیا چې کوم منافقین خلک دی که نه بیا په هغوی باندې یره راشي چېرې دا خو موږ د الله پاک د جهاد حکم وکړو نو بیا داسې به درته ګوري نبي علیه السلام د الله پاک فرمایي لکه څنګه چې چا باندې بېهوشي راغلي که نه د مرګ نه یېرېږي او د سرګدن نه او سترګې اخوا دې خوا اړوي را اړوي نو دارنګې بعضې خلک د جهاد نه وي داسې یېرېږي نو الله تعالی فرمایي چې داسې خلکو دپاره هلاکت دی چې اولې مطالبې کولې چې یاره جهاد پکار دی جهاد پکار دی الله حکم راولېږو او بیا نه ځي او داسې خلکو دپاره هلاکت نږدې دی او الله تعالی فرمایي چې تابعداري دوی له پکار او ښکلې خبرې دوی له پکار وي چې د الله د رسول حکم یې منلی وي خو الله پاک وي خیر که دوی منافقت کړی دی چې اوس هم چې کله د جهاد خبره پیښه شي او دوی ښه په اخلاص سره یعنې هغې ته تیار شي منافقت پرېږدي خپل ایمان کې یعنې دوی رښتیاوالی ښکاره کړي او الله پاک د خپل ایمان ښکاره کړي نو بیا به هم دا د دوی لپاره چې کوم دی غوره وي چې دوی توبه وباسي نو د دې وجه نه الله پاک د الله پاک د حکمونو نه د جهاد نه یعنې مخ ګرځول پکار لري. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره او وی هغه خلک چې چا ایمان راوړی دی لولا نزلت سوره ولې نازل کړی شوی نه دی داسې یو صورت چې په هغې کې د جهاد حکم راغلی وي ان داسې یو صورت پکار دی چې موږ ته د جهاد اجازت وشي نو الله پاک فرمایي فاذا انزلت سوره پس په هغه وخت کې چې نازل کړی شي یو صورت آیتونه نازل شي صورت نازل شي محکمه واضح چې خو واضح حکم پکې راغلی وي د جهاد او دارنګه محکم وي
منسوخ کېدو والا نه وذکر فیها القتال او ذکر کړی شي په هغه کې د جهاد یعنی جهاد حکم پکې راغلی وي نو که تاسو یو صورت ته نازل شي آیتونه نازل شي نو دا منافقین نه دي بیا سم یریږي لکه بهوشي به سم راغلی وي رأيت الذين في قلوبهم مرض تبعين آغا خلق چې دا غوي پړونو کې مرض د منافقت دی ينظرون اليك نظر المغشي عليه چې ګوري بتا ته اے نبی رسول الله په شان دي قتل د هغه کس چې بهوشي راغلی په هغه باندې من الموت د مرګ وجنه یو انسان بهوش کیږي ځنګدنې شروع وي نو چې څنګه سترګې اخوا دې خوا اړي په سترګو کې رڼا نه اخوا دې خوا اړي نو په دوی باندې داسې یې راشي په دې منافقانو باندې ښه نو کامل مسلمان لپاره دی چې اول خو دې جهاد یعنی سوال نه کوي چې خدای پاک جهاد پیښ کې جهاد پیښ کې لکه چې دا ډېر ګران کار دی ځان مرګ ته پیش کول دي شهادت ته ځان تیارول دي نو اول سوال نه پکار چې خدای پاک جهاد پیښ کې خدای پاک خیر پیښ کې خیر غوښتل پکاري لیکن چې کله بیا پیښ شي کنه جهاد نو بیا خو په مضبوطیا سره ودرېدل پکاري په الله بیا توکل پکار بیا یریدل نه پکار مرګ خپل نیټه دی الله فرمایي فاولا لهم پس هلاکت دې د دوی لپاره هلاکت نږدې دی د دوی لپاره هلاکت دی تبعی ده طاعت وقول معروف الله فرمایي تابعداري چې دوی تابعداري کوله په ټولو احکاماتو کې وقول معروف او ویناګان خپلې چې خپلې خبرې کولې چې موږ ته تیار یو د الله حکم دا آمنا دا به دوی لپاره ډېر بهتر وي الله پاک فرمایي ټیک ته مخکې منافقت وکړو کفر وکړو لیکن اوس تیار شي دا ولا بهتره ده کتوبه وباسي فاذا عزم الامر فاغ وقت چې مضبوط شي معامله د جهاد هغه معامله مضبوط شي هغه پیښ شي او د جهاد حکم الله وکړو نو چې جهاد هغه حکم الله اوس وکړو هغه منسوخ کېدو والا نه دی قیامت پورې دا حکم راغلی دی لکه د مونځ او د اودس نو الله تعالی فرمایي چې د منافقانو اوسم منافقت پرې خو دی فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم بلکې دوی رښتیا وي الله ته ان خپل ایمان هغه پر رښتیا ایمان راوړو او خپل ایمان ښکارا کو د جهاد نه ير نه کوي او بد نه غني نو کدوې به خپل ایمان کې الله ته رښتیا وي ان خپل ایمان ښکارا کو او منافقت نه کوي لكان خيرا لهم نوې بدا رښتیا د دوی لپاره غوړه او الله تعالی فرمایي چې ګوره جهاد ښه شی دی ښه ځکه که تاسو جهاد نه کوئ د دین لپاره او دارنګ نور په دین باندې چلیږئ نه کنه نو بس فسادات به بیا شروع شي نو بیا به کافران غلبه وکړي په مسلمانانو باندې او دا فسادات به شروع شي د مسلمانانو مال او جان به محفوظ نه وي دا خو د مجاهدینو برکت دی چې مفسدین خلق او کافران خلق هغه یریږي اوس هم داسې مجاهدین الحمدلله موجود دي او نیکان خلق موجود دي دا خو د دې مدرسو او د دې مجاهدینو او د نیکانو مسلمانانو جذبه ده کني کافران ګوره هر وخت کوشش کوي چې په مکه مکرمه مدینه منوره باندې او په نورو اسلامي ملکونو باندې حمله وکړي هر وخت دا ارادي کوي لیکن دا خو د مسلمان که ډېر کمزوري شي کنه خو د ایمان هغه طاقت سره دی نو الله تعالی فرمایي چې یقینا که تاسو یعنی مخ ګرځوي د جهاد نه د نیکو اعمالو نه بیا فسادات شروع شي پس مګه کې خپل ولای ملولای بیا کټ شي او د یو بل حقوق دا بیا څوک پیژني نه دا خو د جهاد برکت دي او د دین برکت دی چې فسادات کنټرول دي او خپل ولای په حال دي نو یو ترجمه دا ده فهل عصيتم ان توليتم الله وی آیات دا توقع کوي یعنی یقینا خبر دادا ان توليتم کجتا مخ ګرځوي د جهاد نه او د دین د احکاماتنا نور اعمال نه کوي جهاد نه کوي نو الله پاک وی یقینا دا توقع کوي او دا یقین دي چې ان تفسدوا فی الارض دا چې تاسو فسادات کوي بیا پس مکه کې چې جهاد نه کنه
بیا فسادات شروع کیږي وتقطعوا ارحامکم او تاسو په کټ کې هغه خپل ولای او حقوق به خلک دیو بل نه ادا کوي ظلمونه بیا خلک کوي نو یو ترجمه یې ده او بل ترجمه یې دام ده چې الله تعالی فرمایي چې تاسو د جهاد اجازه غواړئ چې خدای پاک جهاد اجازه راکا ولیکن کله جهاد اجازه ته میلاو شګنه او طاقت ته حکومت ته خدای پاک درکو نو دا حکومت نه دا طاقت دا په انسان کې بیا نشه پیدا کوي ښا بیا سره ګاډي ویو طاقت سره بیا پلاس کی کنه نو الله پاک وایي اصل جدا کارو کې چې حکومت ته درکما او بیا فسادات شروع کوي پس مګه کې په خلکو ظلمونه شروع کوي او د خپلوانو نه بیا حقوق هغه پورا کوي نه او د نورو مسلمانانو حقوق چې کمې ضایع کوي دا څه وګوره نه کوي که الله دې طاقت درکړه نو د خدای په سمه به خدای قانون چلای نو بل ترجمه دام ده فهل عصیتم الله فرمای آیا دا توقع شته یعنی یقینا دا کې دي شي ان تولیتم کچتاسو حکومت والا شي او کتاسو حاکمان شي نو دا توقع ده کې دي شي چې ان تفسدوا فی الارض تاسو فسادات کوي په سمکه کې وتقطعوا ارحامکم او تاسو کټ کې خپل ولای کې دي چې بیا چا تر حکومت بلاسي کنه عہده سره پلاس کې راشي نو بیا دې اکثر عہده غلطه استعمالي لکه نن سبا دا وزیران چې بادشاہان شي نو بیا ظلمونه کوي کنه بیا خپلوان نه پیژني او بس بیا د مال جمع کولو او د کارخانو او د گاډو خواهشات بیا راشي نو الله پاک فرمایي چې مسلمانانو که الله د حکومت درکو نو د الله په سمه کې الله قانون چلای ظالم کېږي بنا او الله فرمایي اولئک الذین لعنهم الله دا منافقان چې هغه خلک دي چې الله په دوی باندې لعنت کړی دی فاصمهم واعمى ابصارهم پس الله پاک دوی کانه کړی دي د حق اوریدونه دوی کانه دي واعمى ابصارهم اوړاند کړی الله پاک وړاندې کړی دوی سترګې بیا حق نینی دا په الله لعنت کړی دی دا الله د رحمت نه لري کړی دي او الله تعالی فرمایي چې دوی په دې قران کې سوچ نه کوي دا منافقان او دا کافران سوچ نه کوي او کنه په ډو باندې جرندي دي مہر په لګېدلې دي اګه دواړه دي نو د دې وجه نه قران کریم ته سوچ پکار دی ها قران کریم تلاوت وکول او بیا ګورې دې ترجمه لکه چې سوچ کول هغه خلک کوي چې ترجمه د کړی کنه دا چې خلک دغه هدایت حاصلې د دې وجه نه په وړو باندې کله حفظ حقوقي نو پکار دی بیا علم هم دیوږي او خامخا عالمان پیدا کول پکار دي لکه د نبی رسول الله میراث دی موږ ځان د مسلمانان وایو او الله تعالی فرمایي چې کوم خلک هدایت ته خدای پاک کارا کړو او بیا چې کوم دې ایمان پرې خو د مرتد شو لکه دا منافقان خرانای ولیدله نو اصل کې شیطان دوی ته د دوی هغه بد عملي خولي کړی دي دوی دا خولي ښکاری دي او شیطان له کوم دې امیدونه ورکړي چې مړه دا ټیم پکې شتا توبه وباسي او مړه دا غوښنه څوک راغلي دی وي سبت لګي دا خو کې دې چې دوی ځان د مولان خبرې وی کوي نو الله تعالی فرمایي دا ولې مرتد شي دي دا خلکو چې کفر اختیار کو ایمان پرې خو او مرتد شو نو دا د دې وجه نه چې منافقان نه دي دوی به يهوديان سره دا سازشونه کول هغه زمانہ کې وسم کوي د يهودو سره د عیسایانو سره د مسلمانانو کې منافقان موجود دي په حکمرانانو کې هر ځای کې د مسلمانانو په حکمرانانو کې ایجنټان دي چې ورته وایي چې یاره بعد خبر به موږ تاسو منو په پټه باندې او تاسو ګوره موږ مرګري یو او په ظاهر کې بیا موږ منافقت کار کوي نه دی وجنه ظاهر کې موږ تاسو مرګرتیا نه کوو لیکن چې کله مو کرا شي موږ تاسو ګوره مرګرتیا بیا کوو الله پاک فرمایي چې دوی دا پټه خبره ګوره ما ته معلومي دي افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها الله فرمایي آیت سوچ نه کوي په قران کې سوچ نه کوي ام على قلوب او کنا په دوی پړونو باندې اقفالها هغه جراندې د غیرونو لګېدلې دي دوی په دې ډول باندې جراندې دي الله پاک وي که سوچ نه کوي که دواړه دي سوچ هم نه کوي جراندې دي په مہر په لګېدلې دي د ګناهونو د وجه نه بیا مہر ولګي کنه لږ شي ان الذين ارتدوا على ادبارهم بشکا خلک چې واپس شوي دي په خپل شاګانو یعنی بیا کفر اختیار کو
من بعد ما تبين لهم الهدى پس هغه چې ظاهر شي او دوی ته هدایت چې هدایت ولید او قران ولید د مسلمانانو سره کینا تل پاتې دل او بیا هم چې کوم دی د کافرو مرګري دي نو الله فرمایي الشیطان سول لهم شیطان خولي کړی دي دوی ته دوی هغه خراب عملونه واملا لهم او امیدونه ورکړي دي مهلتونه ورکړي دي شیطان دوی ته امیدونه ورکړي دي وګدو چې مړه ته وبو باسي دا خو لا ډېر وخت او سپته لګي الله فرمایي ذالک د دوی دا مرتدواله او دوی دا منافقت ته دی وجنه دي چې به انهم چې په سبب دي چې بشک دوی قالوا للذین کرهوا دوی ویل دي هغه خلکو ته چې هغه بد غاڼه ما نزل الله هغه احکامات او هغه قران هغه دین چې الله نازل کړی دی نو دې منافقانو یند يهوديانو سره سازشونه وسم دې منافقانو د کافرانو سره د يهوديانو سره د هغوی سره دا دغه ایجنټان دي دا منافقین دله او د منافقینو د وجنه اسلامی ملکونو کې اسلامی قانون رانغی د دې منافقینو په دې حاکمانو کې موجودي په دې پارټو والا کې موجودي د منافقینو د لاسه همیشه د پر غټ نقصان شوی دی نو الله فرمایي دا منافقان کافرانو ته وي سنطيعكم في بعض الامر مونږ تابعداري کوو تاسو په بعض الامر په بعض خبرو کې بعض خبره مونږ تاسو ویمنو خو ښکارا په ښکارا مونږ به تاسو مرګرتیا وی نه کوو مونږ مسلمانانو کې اوسېږو او دوی په پارټو کې او دوی په ملکونو کې وپاتې کیږو خو نور به تاسو یې جنټان یو تاسو له بکار پکې کوو نو الله فرمایي والله يعلم اسرارهم الله تعالی اسرارهم دا پټول د دوی دغه خبرې د دوی چې کوم خبرې پټي را پټي او رازونه مشورې کوي الله دا ما ته معلوم دي ښا او الله پاک بیان کړی دی او مسلمانانو ته تاکیدی حکم شوی دی چې د نبی علیہ السلام په وارثانو په علماو او په نیکانو خلکو باندې همیشه د پر اعتماد کوي نو د کافر کوشش دا ده چې مسلمانان په علماو باندې اعتماد ختم شي نو بس په علماو اعتماد ختم شو بس بیا خو دین خو د علما بیانې کنه نو بس بیا مسلمان بیا بی دین شي چې بی دین شو انسان نو بس بیا دغه فتح کول اساني هغه بیا په خپل لار باندې بیا راړول اساني نو د دې وجنه الله پاک او قران کریم کې او په احادیث کې ډېر تاکیدی حکم راغلی دی چې د نیکانو علماو مرګرتیا کوي او دا غوي خبره منئ د بعض خلکو دا کوششونه ښه په دې مولانو کې مبادات راوتی دي چې بس د اولیاء په خبرې کې او د علماو په خبرې کې بس بل خبره نه بس دغه خبره او بس پلانکې مولا او پلانکې او بعض بیا خو مخالفین هم پکې د علماو مخالفین بس بعد ته بیا غوږ کیدي نو دا نه و چې علماء مو ته دین دا رسول دي د نبی علیہ السلام نه پس دا دین چا را ورسول او ټیک ته په انسانانو کې کمزوري دي ولیکن هغه مطلب خدا نه چې یو انسان څوک بیزته کوي د دې وجه نه په علماء حق باندې او بیا به هغه علماء چې د مخکې نه کم را رواني خلک پیژني چې دا دی علاقې سړی دی او د دې ځای دی خاندان خلک پیژني چې دا څوک ته څوک نه دی او د پخوانه هغو خدمتونه کړي نو په داسې خلکو باندې اعتماد پکاري الله فرمایي فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم فسرنګي به بیا وی حالت ته دوی الله بیا ډېر خراب حالت بیا به دوی څه تدبیر کوي څه کوي بیا څه طاقت بیا دی په هغه وخت چې وفات کوي دوی لره ملائکه روحونه قبض کوي دي کنه یضربون وجوههم وادبارهم او وحیدغه ملائکه د دوی مخونه او د دوی دا شاګانې ملائکه به بیا څنګهدان پټم کې چې روح ته قبض کوي نو دغه منافقین او د دین د دشمنانو د مخونه به ولوي او دا شاګانې به ولوي چې تاسو به سوي سفر پیغندین کولې ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله الله فرمایي چې ذالک یعنی دا ملائکه به په دې طریقې سره هغه ساګانې ته قبض کوي مخونه به ولوي شاګانې به ولوي نو دا ولې
ذالک دغه خبره چې د بانهم په سبب د دې چې بشک دغه خلق او دغه منافقین او د دین دشمنان اتبعوا ما اسخط الله دوی تابعداري کړې و د هغه خبرو چې الله ناراضه کوي وکرهوا رضوانه او دوی بد ګڼنه وو رضوانه د الله رضا د الله رضا خو خنه واغې بد ګڼله د الله پر رضا باندې چلیدل داسې اعمال نه کول فاحبط اعمالهم فذاكر الله پاک د دوی عملونه که عمل کړي کنه او سنیکی په دنیا کې کړي دي او الله پاک مولا دغه عملونه چې کوم دي ضایع کی او په آخرت کې هیڅ په ملایوي کې بیا ورته نه لکه د منافق او د دین دشمن صدق الله العظیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم سورة محمد شپږمشتمې سپارې د دې څلورمې رکوع خلاصم اکا د مخکینو په شانته ده چې د اسلام او د کفر الله پاک ولې کې تقابل کړی دی چې د اسلام کم عقاید دي او کمی طریقې دي کم تعلیمات دي او بل طرف ته د کفر او د منافقت نو الله تعالی فرمایي چې چا پړنو کې مرض دی منافقت دی نو هغوی دا ګمان نه کوي چې الله پاک د دوی دا کینې او دوی دا بغضونه چې کوم دی د نبی علیه السلام او د اسلام خلاف دا کینې الله پاک ښکاره کوی نه شي او الله تعالی فرمایي ولو نشاء لاریناکهم که چې زه وغواړم نو الله پاک وي تا ته به دا یو منافق مشخص معین هر یو به تا ته یعنی معلوم شي چې دا منافق دی او دا منافق دی او په ظاهر کې ځان ته مسلمان وي خدا الله پاک حکمتو دا تقاضا کوله چې الله پاک یعنی هر یو منافق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خوولې نو بس بلکې الله حکمتونه خو الله تعالی فرمایي چې بیا هم فلا عرفتهم بسیماهم خامخا ته وي دا منافقین د مخونو نه معلومه ویم شي د شکلونو نه او د نښو نه او ولتعرفنهم فی لحن القول او د خبرو په طرف کې معلومه وي شي د منافق د مخ نه او دارنګ د خبر نه معلومې دي شي ځکه چې په اخلاص باندې کومې خبرې بنای نو د هغې جدا طرز وي او چې په منافقت باندې او په دورنګۍ باندې وي دارنګ د دې شکلونو نه او د دې صورتونو نه معلومې دي شي نو نبی علیه السلام به بعض د شکلونو نه معلومول او د خبرو د طرف نه به معلومول او الله پاک فرمایي چې ستاسو اعمال ورټول الله پاک ته معلوم دي دا الله پاک نه ور پټوي نه شي او بعض علماء کرام فرمایي چې ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم د دې آیت د نازل کېدو نه پس نبی علیہ السلام بیا منافقین نو پیژندلم الله پاک له بیا علم ورکړ چې دا منافق دی لکه تفسیر مدارک ذکر کړی دي او الله تعالی فرمایي چې په دې جهادونو باندې په دې اعمال باندې بل دي خلکو امتحان کوم چې کوم مجاهدین دي او د دین لپاره مجاهدی کوي جهاد کوي کوششونه کوي او د صبر استقلال نه کار اخلي نو الله پاک فرمایي چې دا خلک معلوم کم نو الله ته خو معلوم دي خو چې خلکو ته ښکارا کما مجاهدین د غیر مجاهدین نه جدا کم صابرین د غیر صابرین نه جدا کم او الله تعالی فرمایي چې تاسو د اخبار او تاسو د رازونه الله تعالی فرمایي چې د دې امتحان اخلمه او دا خلکو ته واضح کومه ام حسب الذين في قلوبهم مرض الله فرمای آیا ګومان کړي هغه خلکو چې چا پړنو کې هغه مرض ده د منافقت نه غوډه ګومان کوي الله یخرج الله اضغانهم دا چې هرگز با راونه باسي او ښکارا بنګي الله پاک د دوی دا کینی او د دوی دا حسدونه دوی دا ګومان کوي الله تعالی فرمایي د دوی دا کینی او حسدونه دا منافقت به ښکارا کومه ولو نشاء لاریناکهم او الله فرمایي که چې ما غوښتلې وې نو ما به خامخا خوولې وې تا ته دا منافقین تا به یو بیا چې کوم دې پیژندو
فلعرفتهم بسیماهم پس خامخا تا پیجندلی دي دا منافقین تا پیجندلیم دي په هغه نخو باندې بسیماهم دا غوی په هغه نخو د مخونو شکلونو ولتعرفنهم في لحن القول خامخا تب پیجنی دا منافقین په هغه طرز د خبرو کې د منافق خبر هغه د اخلاص په بنیاد باندې نه والله يعلم اعمالكم او الله علم لري تاسو د عملونو الله وی زمانه غره پټې دې نشي ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم او خامخا موږ تاسو امتحان کو الله فرمای دا مهنتونه جهادونه کوششونه بد دین د پاره نو په دې باندې الله پاک امتحان کوي تر دې چې موږ جدا کو موږ معلوم کو هغه کسان چې څوک jihad کوونکي دي تاسو کې نو چې مجاهدین او غیر مجاهدین الله پاک فرمای دا زه پیژنم یعنی خلقو ته ښکارا کما الله ته هو پته ده خو الله پاک فرمای چې امتحان کوما لکه څنګه چې استاد ته پته د قابل شاګرد او د ناقابل لیکن امتحانو کې نو خلقو ته ښکارا کی چې دا قابل دی او دا ناقابل دی نو الله فرمای چې تر دې چې موږ پیژنو یعنی خلقو ته ښکارا کو مجاهدین پتا سو کې او غیر مجاهدین والصابرین او دارنګ تر دې چې موږ پیژنو یعنی خلکو ته ښکارا کو او جدا کو دا صبر کوونکی چې دین د لپاره په تکلیفونو باندې صبر کوي استقلال نه کار اخلي او کم همت دي ونبلو اخبارکم او د لپاره چې موږ امتحان کو او معلوم کو اخبارکم تاسو هغه خبرونه او تاسو هغه حالات او رازونه ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بشك هغه خلک چې کفر کړي او اعراض کړي د الله د لارنا یا وصدوا خلق من کړي د الله د دیننا وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى او مخالفت کړي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس تا هغه چې خو واضح شو هغه ته هدایت واضح شو او دا غي باوجود بیا هم چې کوم مخالفتونه کولو او دا منافقین نو الله فرمای لن يضر الله شيئا هرگز دی بدلر ورنکی الله تا او دا الله دین ته د ایشي کې هم ضرر وسيحبط اعمالهم او زرد چې زایب کی الله پاک د دوی هغه کوششونه اعمالهم د دوی هغه عملونه د دین خلاف چې دوی کوم مهنتونه کوي او د نیکانو خلقو خلاف خپل مقصد ته ونه رسی عمل ولا الله به محنت ولا تایکم یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اي ایمان ولو تابعداري کوي د الله پاک او تابعداري کوي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم قران او سنت پر چلے گئے ولا تبطلوا اعمالكم او مزای کوي تاسو مباطل او خپل عملونه لکه وسوک عمل کوي لیکن منافقت په بنیاد باندې نو هغه عمل بیا باطل دی نو کوموس کوي کروجه ده یا چې کوم نه مثال پتا ور عمل کوي مسلمان دی منافق نه دی خو ریا کوي ریا خلقو ته نو دا غیر ثوابونه خو بیا نه کنه نو خپل عملونه مو باطل وي او دا رنګي یو انسان نیک عمل کوي منافق هم نه دی نیک عمل وکړو لیکن دی بیا ګناهونه کوي نو دا هغه نیکو اعمالو هغه نور او هغه برکت بیا ختميږي کنه نو خپل عملونه مو باطل وي دا هغه برکت مو ختمه وي ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله بشك هغه خلک چې کفر کړي او مخ ګرځول د الله د لارنا او خلک منکړي د الله د لارنا ثم ماتوا وهم كفار او بیا مرشي وي په دې حال کې چې دوی کافرانی چې څوک په کفر باندې بس مرش فلن يغفر الله لهم قد هرگز با بخنه کی الله پاک حقیقتا د کفر د وجنه الله پاک حقیقتا بخنه نه کوي دا کفر د وجنه او په کفر باندې مرشه فلا تهنوا وتدعوا الى السلم الله فرمای پس تاسو سستی مخکارا کوي کمزوري کېږئ ما الله پاک وی فلا تهنوا کمزوري کېږئ ما سستی مخکارا کوي او را بلل مکوي الى السلم طرف الصلح یعنی کافر ته کوم دي د صلح دعوت مو ورکوي کافرانو چې د موږ سره چې کوم صلح وکړي الله فرمای وانتم الاعلون او تاسو اوچت یې الله پاک وي تاسو کامل مؤمنان یې کنه نو تاسو پر بیا غالب به تاسو اوچت یې نو کافر د صلح درخواست مکوي
نو بعض روایتونه خو معلومیږي چې مسلمانم کله چې په صلح کې د اسلام خیر وي د مسلمانانو نو دعوت ورکوي شي کافرانو ته چې د موږ سره صلح وکړي او دلته کې الله پاک وي د صلح دعوت مو ورکوي نو علما فرمایي چې د آیاتونو او د احادیثو په رڼا کې چې کومې صلح چې څوک دعوت ورکوي یو مسلمان نو که په دې بنیاد باندې چې پای کې د اسلام خیر وي د مسلمانانو خیر پکې وي نو بیا خو هغه دعوت ورکول خیر دی هغه صلح جایز ده لیکن د کومې صلح بنیاد چې په دې باندې وي په بې همتۍ باندې وي په کمزورۍ باندې او یریږي د کافرانو نه نو د کومې صلح بنیاد چې په دې باندې وي چې مسلمان د مرګ نه یریږي نو بیا دغه صلح د بده را بلل نه کوي او دغه صلح د لپاره ګول جایز نه ده لکه چې ته د بې همتۍ نه کار واخلې نو کافر به پوه شي نو سبا له به د باندې نورم زړه ورشي بس هر چاته مسلمان به بیا په امن کې پاتې نشي نو الله فرمایي او را بلل مه کوئ په طرف ته صلح چې د کمزورۍ په بنیاد باندې وي او د بې همتۍ په بنیاد باندې وي او د په الله باندې توکل نه کوي وانتم الاعلون الله فرمای او تاسو اوچت یې کامل مؤمنان نو تاسو غالب یې والله معکم او الله تاسو سره دی ان الله امداد هغه تاسو سره دی ولن یترکم اعمالکم او هرگز کم بنکی الله پاک تاسو د پاره تاسو عملونه ان تاسو عملونه هغه اجرونه ثوابونه به الله پاک کم نگی پورا ثواب بدر کوي انما الحیات الدنیا لعب ولهو خبردار ژوندون د دنیا چه دی دا نږدې ژوندون الله پاک وی لعب دا لوبې دي ولهو او دا مشغولتیا ده دا لعب لوبې شانتی دي بس څنګه چې ماشومان لوبې کوي هغوی خپل لوبو ته متوجي وي دا خلک هم دنیا ته متوجي وي او دا مشغولتیا ده ولهو تماشه ده څنګه چې سړی په تماشه شي او د خپل اهم مقصد نه غافل شي نو دارنګي دا خلکو په دنیا باندې د آخرت نه غافل کیږي نو دا دنیا یو تماشا ده وان تؤمنوا وتتقوا کجتاسو ایمان راوړی او کامل مسلمان کېږي او پرهیزګاری کوي نو یؤتکم اجورکم نو درب کې الله پاک تاسو د تاسو هغه اجرونه ثوابونه الله بل پورا ثوابونه درکې ولا يسألكم اموالکم او وبن غواړي الله پاک تاسو نه تاسو دا مالونه ان الله پاک تاسو نه مالونه ټول نه غواړي چې تاسو نه ټول مال غواړي چې ټول مال یې الله په لار کې خرج کړي نو یا دا مطلب دی آیا دا چې ولا يسألكم اموال الله به تاسو نه غواړي دا تاسو نه مالونه د خپل ځان د فائدې لپاره الله پاک تاسو نه که ایمان والا یې متقیان یې نو الله بدل اجر هم درکې او د ځان د پر الله پاک تاسو نه د مان نه غواړي چې دا الله په لار کې خرج وکړي نو دا به ستا خپله فایدې نو ځان دپاره الله پاک نه غواړي ان یسألکموها الله فرمایي که چېرته الله وغواړي ستاسو نه دا مالونه ستاسو نو که ستاسو نه الله پاک دا مالونه ټول وغواړي فیحفکم نو پس تنګ کي الله پاک تاسو لره تاسو الله پاک په دې کې تنګ کي او تاسو سره په دې کې مبالغه وکړي یعنی ټول مال دنه وغواړي چې شابه دا ټول مال به ورکړي نو الله پاک ما ته معلوم یې که نه که ټول مال دنه وغواړم او تنګي سره وکړي نو تبخلو تاسو به بخل بیا وکړئ ویخرج اضغانکم او ښکاره به کړي الله پاک ستاسو دا دړه دا خبرې اضغانکم ستاسو دړه دا خفګانونه چې تاسو بیا پې خوشحاله پې نه یئ نو دا به الله پاک خلکو ته هم ګوره بیا ښکاره کړي تاسو به بخل نه کار واخلئ او الله پاک په تاسو را بخلونه او دړه دا ارادې او دا خفګانونه بیا ګورې ښکاره کړي نو د دې وجه نه الله پاک ټول مال دنه نه غواړم ښه بعضې مال دنه غواړم او هغه هم د ځان دپاره نه ستا د فایدې دپاره ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله خبردار تاسو چې دا کسان الله وی تاسو را بللی کېږئ د دې دپاره چې تاسو خرچې وکړئ په لار د الله پاک کې فمنکم من یبخل پس بعض ستاسو نه هغه کسان چې هغوی بخل نه کار اخلي د الله په لار کې بس خرچ نه کوي ومن یبخل هغه څوک چې بخل کوي فانما یبخل عن نفسه الله فرمایي بس خبردار چې دی بخل کوي تخپل ځان نه یعنی دی چې بخل کوي نو دا د خپل ځان نه د خپل زړه چې کوم دی بخیل دی نو ځکه دی بخل کوي او د بخل مظاهره کوي
او د زړه چې کوم دی بخیل دی او ځان له نقصان هم ورکوي. والله الغني وانتم الفقراء، او الله پاک غنی دی هغه بے پروا دی، الله تاسو مال باندې سکی او تاسو فقراء محتاج یې. الله پاک کو ته مال خرج کړي نو دا تاسو پکې پیدا ده، هغه ته محتاج یې، الله کو بے پروا دی. وان تتولوا کجتاسو اعراض کوي، الله فرمای اے عربو یستبدل قوما غیرکم، فبدل کې به الله پاک راولي یو قوم ستاسو نه علاوه، الله پاک په ستاسو نه علاوه عجمیانو نه بیا د دین خدمت والی. او که تاسو اعراض کوئ د الله په لار کې خرچې نه کوئ نو الله پاک به بل یو قوم راولي چې هغوی بیا خرچې کوي، خپل جان او مال به خرچ کړي د الله د رضا لپاره. ثم لا یکونوا امثالکم، بیا به هغوی نه وي ستاسو په شانتې، الله پاک بیا به هغوی ستاسو په شانتې نه وي. که تاسو اعراض کوئ او جهاد نه کوئ نو داسې قوم به الله راولي چې به ستاسو په شانتې نه وي، بلکې هغوی بیا جهادونه هم کوي او ستاسو په شانتې به نه وي. تاسو خو چې کومه تابعداري نه کوئ بیا به هغوی تابعداري کوي، او تاسو خو خرچې نه کوئ هغوی بیا خرچې کوي. نو که مخ ګرځوئ نو الله یو بل قوم راوستی شي او طاقت لري. نو مطلب دا دی چې غنیمت وګڼئ دا خبره چې الله پاک تاسو نه دین کار اخلي او تاسو مال چې کوم دی قبلئ، ځکه دغه مال هم در الله درکړی، دغه جان هم در الله درکړی. نو احادیثو کې راځي چې صحابه کرامو تپوس وکړو چې که مونږ اعراض وکړو الله پاک بل یو قوم راولي نو دا کم قوم دی؟ نو سلمان فارسی رضی الله عنه نو دې سمغه ته اشاره وکړه چې د قومو یعنی که فرض کا عربو چې کوم دی د دین مهنت هغه پرېښو نو الحمدلله صحابه کرام خو پرېښې نه دی، هغوی د دین خدمتونه کړي دي خپل مال او جان او په خپل اولاد سره. خو که فرض که تاسو وی پرېږدئ نو د فارس ته خلکو نه به الله چې کوم دی خدمت واخلي. سلمان فارسی لکه په یو حدیث کې راغلي که فرض که ایمان ثریا ستوري سره وي نو داسې قوم به الله راولي چې هغوی به هغه ایمان د هغې نه راکوز کړي او د ایمان هغه تعلیمات په خلکو ته وښیي. نو الحمدلله په د فارس په خلکو کې په زرګونو علما او په سوونو علما او په نورو قومونو کې هم تېر شوي دي د دین د خدمت لپاره. خو غټ خدمت پکې الله پاک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه اغوستی دی. د دې وجه نه علما فرمایي چې په تاسو کې احادیثو کې اشاره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته پکې اشاره وی شوې ده. یستبدل قوما غیرکم، الله په بدل کې بل یو قوم راولي. نو علما فرمایي چې په دې کې امام ابو حنیفه او د هغه شاګردان ته پکې یعنی په احادیثو نه معلومیږي چې دا هغه قوم دی. نو دې وجه نه وخت په الله پاک خدمتونه اغوستي دي. علما فرمایي چې اول عربو نه خدای پاک خدمتونه ډېر اغوستي وو، بیا ورو عجمو ته منتقل شو او عراق او شام او دغه علاقې بیا ورو چې کوم دی بخارا او سمرقند د هغې نه بیا بر صغیر علماء دیوبند نه الله پاک خدمتونه اغوستي دي. نو تانوي صاحب فرمایي چې په دې کې په هغې خلکو باندې رد دی چې خپل ځان بس د خدمت د دین لپاره مدار ګڼي چې بس که دین خدمت دی خو بس صرف مونږ کوو او ګینې بل څوک یې نه کوي. نه الله پاک وایي بل چا نه هم ګوره خدمت اغوستی شم. که تاسو اعراض کوئ نو صحابه کرام خو اعراض ونه کوو، مخکې نه ګرځولی، خدمتونه یې کړي. خو الله پاک وایي که تاسو فرض که اگر دین خدمت نه کوئ نو الله به بل یو قوم راولي ستاسو په بدل او ستاسو په ځای باندې. ثم لا یکونوا امثالکم، بیا به هغوی نوي هغوی ستاسو په شانتې، بلکې بیا به هغوی جهادونه هم کوي او تابعدارۍ به هم کوي، خرچې به هم کوي.